الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعمه الشريفين وعلى أبي بكر وعمر وعلي وعثمان ذي النورين وعلى أبي حنيفة والسهروردي وغوث الثقلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مرشد يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشد يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم معزز قاریان صاحبان، طالبان کرام، امادین اسلام، محترم معزز مشران و کشران اسلامی ورونو، رب کریم مسرائے مو کامل ایمان و استقامت نصیب کا، اور رب لم یزل دد سرام و دین دنیا سعادات نصیب کا. جناب حضرت غنی صاحب کا بیٹک کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مبارک سره د مینې محبت اظهار کول لپاره راجمع شوي یو. محترمو، د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دیدار مبارک دا یو نعمت عظما سعادت کبرا ده. دا مبارک فرمای: من رآنی فی المنام، هغه کس چې دغه په خوب کې ولیدو، فقد رآني، په تحقیق سره دغه ولیدو، فإن الشیطان لا يتمثل في صورتي، ځکه شیطان مو صورت نشي جوړول. نو محترمو، شیطان ابلیس په خوب کې دا جرأت نشته چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم مبارک د مثلیت دعوا وکړي. او افسوس چې ځان دې د امتی په منبر باندې په بیدارۍ کې د مثلیت دعوې کوي. محترمو، د نبی علیه السلام مبارک دیدار دا چې کومو هستیو ته نصیب شوه د صحابه کرام. صحابي چاته یې؟ کل من لقیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بعد بعثته مؤمنا به ومات علی الایمان. هغه خوش نصیب چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره د نبوت نه پس ملاقات کړي، ایمان یې راوړی او د ایمان په حالات کې دنیا نه لوړي. دغه خوش نصیب تاسو صحابي یې. اوس دغه دیدار برکات ته ګوره. کوم صحابي داسې صحابه شته چې جنگ په وخت کې ایمان قبول کړه، دغه نوراني مخدیدار کړه، په هغه جنگ کې شهید شوه. دغه صحابي نه مونږ کړه، نه روزه نیولي، نه زکات ورکړه، نه حج کړه، نه عمره کړي، نه صدقه کړي. خو دغه صحابي تمام امت د اولیاء نه بهتر او افضل ده. دا په څه باندې چې هغه نوراني مهدیدار یې کړه ده. محترمو، اته مبارک هغه نوراني مه چې رب پې کسان کوي والضحى واللیل اذا سجا. بخاری شریف کې دا روایت موجود ده. یہ صحابی دا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
او دا هغه درو صحاباو کې دا چې کوم په جنگ تبوک کې پاتې شوي. جنگ تبوک کې منافقین پاتې شوي، هغه عذرونه درویح قسمونه یو کړو، خو دغه درې مخلص صحاباو دې ته عذر پیش نه کړو، نو دې سره 50 ریزه خبره بندي شوی وي. او بیا دې په خپل توبې کې مخلص او رب کریم توبه قبول کړه او قران پاک کې اعلان کړي وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. هغه درې صحابه سوکتي، یو دغه حضرت کعب بن مالک صاحب دا، بل مرارہ بن ربی صاحب دا، او بل هلال بن امیہ صاحب دا. حکیم الامت مفتی احمد یارحان نعیمی بریلوی رحمه الله یو خسته نکته بیانوي. کچانه دغه نامې یریږي نو لفظ مکه پدې کې یو میم ده، یو کاف ده او بل ها ده. نو میم نه مراد مرارہ، د کاف نه مراد کعب او د ها نه مراد هلال. دغه کعب بن مالک صاحب د نبی علیہ السلام مبارک روح زیبا ذکر کوي. کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اذا سر استنار وجهه كانه قطعه من القمر. کله چې نبی علیہ السلام مبارک خوشاله شو نو دغه نورانی مخ په داسې ځلېدو لکه د پښمه وا کړه. تکبیر الله اکبر نعرہ رسالت یا رسول الله نعرہ رسالت یا رسول الله نعرہ رسالت یا رسول الله. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تفسیر مظہری لکی کله چې موشمتوب کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خپل کور ته بیاي نو فرمای ما كنا نحتاج الى السراج من يوم اخذناه لان نور وجهه كان انور من السراج فاذا احتجنا الى مكان جئنا به فتنورت الامكنه ببركته. کله چې مو دا مبارک خپل کور ته بوتلو بیجا بیا دیوی ته محتاج نه یو، ځکه دغه روح زیبا د دیوی نه ډېر زیات ښایستاو چې کوم ذوق یې تیره وه بیجا به دا مبارک ځان سره بوتلو، هغه ټول ذوق یې د روح انور سره منور شو. ابن عساکر او خصائص کبرا کی سیوطی سے دا د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دا روایات نقل کئی. دا فرمائی كنت اخیت فسکتت من العبرت فطلبتها فلم اقدر عليها فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتبینت العبرت بشعاع نور وجهه. عائشہ بے فرمائی چې مو ګندل کوله کمرې کې ستندر نه پرې وتا تیرا دا ستن نمومم پدې کې سرور کائنات فخر موجودات علیه السلام و تحیات مبارک کمرې ته داخل شو. هغه ټوله کمره د په نور سره منور شو او مو هغه ستنه د مبارک مخ پرانو سره کومندله. دغه شانت محترمو وا صحابیه ده ربیع بنت معوذ بنت افرا بن افرا رضی الله تعالی عنها دا د هغه عظیم مجاهد لور ده چې چا کوم وو ورونو په ابو جهل لعین باندې حمله کړی و او دغه نیو حضرت افرا رضی الله تعالی عنها هغه خوش نصیبه صحابیه چې اول زمان په جنگ بدر کې شرکت کړه دا شرف نه چاته حاصل ده او نه بچاته حاصل شي. دته یو تابعی حضرت عمار بن یاسر سے المساده سی لنا رسول الله اے خالا جان تمیجه مونږه ته د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورک صفات بیان کړه. دا ته فرمای یا بنیا لو رأیته لرأیت الشمس طالعه. اے بچوریا ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورک لیدلو تو ګمان کړه چې نیر راختله ده. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ترمذی شریف کی دو روایات موجود ده. دا فرمای ما رأیت شیئا احسن من رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابہ وسلم
كأن الشمس تجري في وجهه. مو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه حساب بل څوک نه دلیدله گویا دغه نیر دا مبارک په روح انوار کې روا او دوا ده دومره حسینو جمیل. نو محترمو دغه حسینو جمیل مح مبارک دیدار یې لوی سعادت ده. اوس هم که چاته په خوب کې نصیب شي او که په ویښه بیدارۍ کې نصیب شي. په بیدارۍ کې بالکل ممکن ده. لوی لوی محدثینو په خپل فتاوی کې نقل کړي چې دا مبارک دیدار اوس وخت کې په ویښه باندې ممکن ده. حقیقت ته صحابي نشیت صحابه هغه خوش نصیب دي چې دا مبارک زمانه کې دیدار کړه. اوس وګوره حافظان پیدا کیږي ماشاءالله، علما، شیخ الاحادیث، شیخ القرآن، مفتیان پسجان پیدا کیږي، خو صحابي په ملاو نشي. دغه شرف هغه زمانه او خلق خوش نصیب قصیو پورې خاص ده. خو اوس ممکن ده حتی چې علماء دیوبند لیکي چې حضرت جلال الدین سیوطی رحمه الله دته 32 یا 22 مرتبه په بیدارۍ کې د نبی اسلام مبارک دیدار نصیب شوه ده. بیا محترمو او بل یو لوی صوفي ده حضرت عبدالعزیز دباغ رحمه الله د یو کتاب د الابراز الحمدلله د ناشر سره موجود ده. په هغه کې دا لیکي چې کوم خوش نصیب ده په بیدارۍ کې په ویښه د نبی علیہ السلام مبارک دیدار نصیب شي هغه ته 2999 مرتبه دی ولایت خود به خود حاصل شي. دومره برکتی یو داس یو لوی نعمت عظما ده. نو محترمو دا مبارک دیدار ډېر خوش نصیب ته نصیب شوه ده. خو په تاسو نصیب شوه ده د ناچیز څو داسې اسباب ارز کول غواړي چې هغې په برکات سره دا مبارک دیدار نصیب شوه ده. اول نمبر چې دا مبارک دربار اقدس روزای اطهر ته کوم کاس حاضري کړې ده هلته خپل فریاد پیش کړه ده هغه ته دغه لوی نعمت عظما نصیب شوه ده. لکه دا روایات علامه ابن حجر سے په الاصابه کې ذکر کړه، مصنف ابن ابي شيبه کې ذکر ده، مدارج النبوت کې ذکر ده. یو صحابي ده حضرت بلال بن حارث رضی الله تعالی عنہ یو مؤذن رسول د بلال حبشي صاحب حغانه بل بلال صاحب ده. عمر فاروق صاحب دور ده ډیره سخته سکړه ده. دا روزي مبارک ته راغلو فرمای یا رسول الله استسقي لامتك فانهم قد هلكوا. یا رسول الله خپل امت ته پر د باران طلب کړه دا هو هلاک شو. په شکل اوده شو دا بخت را بیدار شو دا مبارک ته خوب کې روزي وته فرمای چې لوړ شو عمر فاروق ته او هغه ته مو طرفه سلام ویا وزیر ورکا چې پتا سه باندې باران وشي. چې سحر شو عمر فاروق صاحب ته سلام پیش کړي هغه زیره پیش کړي. عمر فاروق صاحب د محبت د وجه نه پښاړو شو او بیا رب کریم په دې باندې باران وورولو. نو ګوره محترم صحابه او عقیده ته روزي اطهر ته زی په یا رسول الله سره استغاثه کوي. دای عقیده ده چې حیات النبی ده خبر کې حیات ته ځکه مړی ته څوک نه زی ژوندې ته زی او په یا رسول الله سره او بیا دا مبارک وسیله پیش کوي. نو پته لاګي چې صحابه کرام چې کوم عقاید کوم عقاید باندې روان دي همدغه د صحابه کرامو عقاید دي. صحابه کرام په عقاید باندې روان دي. دلته بیا اعتراض کوي چې دا خو یو خوب ده او خوب نه احکام نه ثابتېږي. نو محترمو صحابي خو خوب لیدلو خو چې روزي ته لوړو په خوب کې نه لوړ په بیدارۍ کې لوړو او بیا چې عمر فاروق صاحب ته ویراغلو نو په خوب کې نه ویراغله په بیدارۍ کې ویراغلو. نو چې عمر فاروق صاحب الله اکبر نعره رسالت یا رسول الله نعره رسالت یا رسول الله ما اهل سنت زنده‌باد. نو چې عمر فاروق صاحب مبارک صحابه کرام په اعتراض نه کوي نو دې زمانه کاس په کوم کوته کې راغله چا په دې باندې اعتراض کوي. نو غرض دا چې کوم کاس دغه روزه اقدس ته حاضر شوه ده هغه ته د دور په خوب کې نصیب شوه ده. بل محترمو کوم کاس د فقرا او غریبانو خیال ساتله او بیا خصوصا سادات سیدانو ادو مبارک اهل بیت خیال ساتله هغه ته دغه نعمت عظما حاصل شوه ده. مصر نه یو کتاب چاپ ده رشفت السادی نامه ده. په دې کې لیکي
یو بزرگ د ربی بن سلیمان رحمه الله دا د خپل ورور سره قافلې سره حج ته روان ده. دا فرمای چې بصری ته راورسېدو، هلته مو دما کوله. په دې کې زه د سیوکور پسې لاړم، یوه زنانه وینم چې و ډیران ته راغله، بوزې والیده و یو مردار حشر پروت ده، هغې نه غوښه کاټ کړه و تیلی کې واچوله. مو ګمان وکړو چې دا خطه چې ته هوټل کې خوراک وغیره خرڅوي و دا په خلکو باندې آرام خوراک خوري، راشه چې حالت پې پوه کړم. زه ورپسې روان شو. په دې کې دا یوه کور ته ورغله، وار یې وټکولو چې دروازه یې کلاو کړه، په هغې کې 4 وړکي جینکۍ وې، و هغې ټولې د مخونو نه پاته لګېده چې سخت لوږه ورته لګېدلې. خو دې اوار پورې کړو او بیا په ژړا شوه چې بس دا واخلې رب کریم حال ګلونه په قابو کې دي، بس په دې باندې شکر وباسئ. ما ورته وار وډبولو چې ای د الله بندګانو هرګز دا ونه خورئ، دا خو حرام ده، مردار ده، په دین کې هم دا جایز نه دي. درته یایي چې ته څوک چې میشه منې کوي، که خلکو دپاره حرام ده، مردار ده، میش دپاره اوس حلال ده، ځکه څلورمه ریز ده چې میشه خوراک نه ده کړه. زه ډېر په ژړا شوم، لاړم فورن بازار ته او ما ورور ته ووې چې زه بس حج ته نه ځم. هغه راته ډېر فضایل بیان کړو. ما چې بس که ارتې زه حج نه کوم. 600 درهم وې، په دې کې مې د 100 پورې غوړي وغیره خوراک سامان راغستو، کپړې مې راغستې، او هغه نور درهم هغه مې په تیلی کې باندې کې په منډه راغلو. او ما ورته عرض وکړو، وایي ای د الله بندګانو دا خوراک حلال طیب پاک ده، دا واخلې دغه مردار ما خورئ. چې دا مې ویر کو، هغه ډېره خوشحاله شوې او ټول ورته بېله دعا وکړه. اوس دا فرمای چې زه د شرم د واجې نه خپل وطن ته نه ځم، چې خلک به څه چېرې حج ته روانو او پاتې شو، هلته بس پاتې شو. په دې کې چې کله قافلې واپس راځي، نو زه ډېر په حسرت سره ویراغلم، زه هم بولکي ویر کا ژړېدم هم چېرې حج نه پاتې شو. چې کله قافله راغله، نو ما ورته چې مبارک مو شه او الله دې دا سعادت مو ته حاصل کړي. نو هغې راته چې دا څنګه دعا کوي، ویل ته میشه مونږ سره نه ویسو. زه حیران شوم. په دې کې بل قافله راغله، هغې ته مې دغه وویل چې الله دې مو ته سعادت نصیب کړي، تاسې دې مبارک شي. چې دا څنګه دعا کوي، ویل ته میشه سره نه ویسو. صفا مروه کې موجود وي، طواف په دوران کې موجود وي، عرفات کې موجود وي. او په دې کې ورته یو کاس یې چې ویلې اته چې کله حضور مبارک روزي سره سلام کولو، نو ما ته دې تیلی راکړه، چې دا تیلی سره امانات واله، هغه تیلی دې واپس واله. او بیا په تیلی لیکل شوي من عاملنا ربها، چا چې میشه سره معامله وکړه هغه په ګاټه شو. ربي سے فرمای زه حیران یم چې یا الله دا څه دي. په دې کې وده شوم، خوب وینم چې اکای نامدار حبیب مختار سید الابرار صلی الله علیه و آله وسلم برک په خوب کې وینم. راته فرمایي چې ای ربي څومره ګواهان پیش کړو چې تو حج کړی ده. کله چې ته مو په اولاد باندې خرچه وکړه، حج دې ملتوي کړو، ما د رب کریم په بارګاه کې سوال وکړو چې ای رب کریم ته د په شکل کې یو فرشته پیدا کړي چې د طرف تر قیامت پورې حج کوي، د ثواب وربخښي. او بیا دا مبارک فرمای چې ته مو په اولاد باندې 600 درهم د چاندیو هغه خرج کړي، او مو ته چې دا 600 دینار عطا کړي، دینار د سرو زري. او بیا دا مبارک فرمای من عاملنا ربها، دا چې موږ سره معامله وکړه هغه ته ګټه نصیب شوه. په دغه ټایم کې زه بیا بیدار شوم او تیلی چې دا موجود وه. نو ګوره محترمو، تیلی خو سره مخکې نه موجود وه، خو هغه خبره نبي اسلام مبارک ورته وکړه. نو کوم کار چې فقراو یا خصوصا سیدانو خیال ساتله، هغه ته هم دغه لوی نعمت حاصل شوه ده. بل محترمو، کوم کار چې هغه دغه نطخواني کوي یا کای نامدار حبیب مختار مدحی دته دغه لوی نعمت حاصل شوه ده. علامه شرف الدین بصری رحمه الله دغه مشهوره قصیده چې په ټي وي تاسې واره، په ریډیو باندې واره، دغه شاندې که په نیټ ولګې په هغې ګوره، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. دې ته ویل شي قصیده بردا صدر ته ویل شي.
دغه علامه بوصیری سے دا یو درباري شاعر په دربار کې دی دغه بادشاهانو دغه وزیرانو دې مدح بیانولې او هغه پیسې ورکولې لکه نن سبا څنګه خپل پټیو کداغه پیپل دا نشتل د پی ټی آی وغیرہ دا خپل شاعران دي د دې پورا دغه نظمونه لیکي او خپل شوړې ورګي د باندې فلج اټیک وشو دا ډېر پریشان ده ځان سره سوچ کوي چې ټول عمر هده بادشاهان و وزیرانو قصیدی ولیکل څه جوړه نشوه راشه والسيد المرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين د پښتون کې قصیده ولیکا دغه قصیده برداشت شروع کړه دغه یو بیت تا كم ابرأت وسبم باللمس راحته واطلقت اربم من ربقه اللمم ثمره کسان چې د مبارک نورانی لوس فصله کې دلا هغه تر به کریم شفا ور کړی او ثمره کسان چې په جنون کې هغه صدا مبارک لوس لګیدلا هغه جنون نه قشوی دي دغه شعر تراسي نبی علیہ السلام مبارک وته په خوب کې په جسم اقدس باندې لاس را باسي او صادار ور کوي چې څنګه بیدار شو بدن بالکل ټیک ټاک او په سینې باندې صادار پروت تا ځکه وته قصیده بردای یا محترمو دا واقعیا ټول علماء حتی علماء دیوبند یک قصیده برده په شرح کې دا لیکلی ده یو بل بزرگ دا هغه وته راغلو چې موته دغه قصیدې اجازه وکړه چې کومه چې من تزق پورې نه شروع کیږي نو دا ته فرمای چې سبحان الله دا هم چاته نه بیان کړي نو ته فرمای چې کله دی بیګا نبی رسول الله مبارک ته تیراواله زه سره هم موجود وم او دا مبارک ته داسې پښولو داسې پوزیدو لکه دا کجوري څنګه چې وداسې پوزیږي نو ګوره محترمو کوم کا چې دا مبارک نطفانی کوي ناتیای هغه ته هم د غلوی نعمت عظما حاصل شوه او حاصلېږي بل محترمو د غلوی نعمت دا چې چاته نصیب کیږي چې دا مبارک روزه اضحی سره قرآن پاک تلاوت کوي هغه ته دا ډېر حاصل شوه ده لکه یو کتاب ده چې نن اوسه کله مخکې لیکل شوی مصباح الظلام مصنف محمد بن موسی مراکشی صاحب دا امام مالک صاحب مسلک والا دا اوس اردو ترجمه شوی دا نمایدا پکارو یا رسول الله او محترمو دا چې بهترین کتاب دا هر امتی ته پکوا ده چې دا کتاب مطالعه کی دا خصوصا کوم کا چې حاج عمره ته دي هغه نه مخکې چې مطالعه کی نو د کې قدرتي کشش تا د کتابونه نبی اسلام مبارک په شان لیکل شوی په داسې بوسط پیدا نه دي په هغه کې واقعیا لیکي ټول دغه واقعیات یو نابینا د ابو العباس نمایدا دا چې کله د مبارک روزینه رخصت خلی مغرب طرف ته ځي یو مقام تراسي نو نبی علیہ السلام مبارک په خوب کې لیدله وته فرمای چې ته خو لوړې زده بیچې نه کړو نبی علیہ السلام مبارک ته فرمای ته خو لوړې زده بیچې نه کړو څوک ته نه تاسو کوي چې ته دغه مقام په څه حاصل ده دا وته فرمای چې مو ورځي مبارک سره قرآن پاک تلاوت ډیر کولو بیا ته نه څوک تاسو کوي چې څومره ختمونه دي کړي چې 1000 ختمونه مې رضی مبارک سره کړي دي نو محترمو دغه رضی مبارک سره کوم کا تلاوت کوي او د مبارک ته ایصال ثواب ورسوي هغه کا دغه لوی نعمت عظما حاصل شوه ده بل محترمو دغه نعمت چې حاصل شوه چاته هغه پته باندې کوم کا چې د نبی اسلام باندې د دین خادم د علما د طلبه او خدمات کړه هغه ته حاصل شوه ده یو مشهور کتاب ده قرآن اور حاملین قرآن مصنف علامه غلام حسن قادری صاحب ده په هغه کې ډېر واقعات ذکر کړي خو یو پکې دا لیکي چې محمود غزنوی صاحب چې مشهور بادشاہ د افغانستان ابتدا دور ده د پدرو خبرو کې ډېر تراتلو یو دا چې زه د خپل پلار سبقتګین نه یم که نه یم بل دا چې قیامت رستختی بوسنګي او دریم دا چې دغه طالبان د علما دا د نبی اسلام مبارک وارثان دي او کنه دي په دې کې تراتلو یو شپه روان ده خپل قافلې سره په دې کې دا ګور یو طالب علم ده و دکان کې دیواله کېدلی هغه طالب کتاب راوړي هغه دکان ته لوړ شي رڼا کې کتاب وګوري بیا راشي یا سات پاس لوړ شي هغه دکان ته کتاب وګوري بیا راشي د سوچ کړه شرط ته حاجات ته مو سره هډېر دی وی دي د سنی واډي وای هغه طالب ته ور کړی ده
کله چې شپه شوه وده کېږي نو اکای نامدار حبیب مختار سید الابرار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په خوب کې ویني ورته فرمایي چې اے د سبکتګین زویا الله دې تو د قیامت رسختې نه محفوظ کی ځکه ته مو وارث باندې خرچا وکړه ګوره درې د شبهات هغه درې وړه شبهات ورته حل کړو چې اے د سبکتګین زویا مطلب ته د خپل پلور نه یې بل الله د قیامت د سختې نه باش کا د قیامت سختې شته او ته ځکه چې ته مو د وارث خدمات وکړو نو پاته لګي چې علما د نبی اسلام مبارک وارثان دي نو کوم کا چې دا مبارک دین خادمانو باندې هغه مدد کړه هغه خدمات کړه هغه سه محبت کړه هغه ته د غلوی نعمت عظما حاصل شوه ده بل محترمو کوم کا چې دا مبارک سنت او خیال فتاله ده هغه ته د غلوی نعمت حاصل شوه ده لکه کشف المحجوب کې سیدنا حضرت داتا گنج بخش رحمه الله لیکي چې بیازید بستمی رحمه الله دته چاوي چې پلانې الهی کې ډېر لوی بزرگ ده دار په روان شو ډېر مزالي وکړو خوشحال ته ورسېدو هغه کاس قبله ته مخته او دغه غوښګي توکانی توکي د پزړه کې یلی چې دا څنګه بزرگ ده قبله ته خو دغه لاړ توکول دینه خو نبی اسلام مبارک منع کړي او دا دې خلاف کوي چې دا د سنت خلاف کوي او دا څنګه ولیدا فورا روان شاه ملاقات نه ده کړه خو چې شپه شوه نبی علیہ السلام مبارک په خوب کې دغه دیدار مبارک نصیب کیږي وته فرمایي چې اے بایازید نن هدا کمال وکړو تو چې دغه کوم اعمال وکړو په دې رب کریم ته ډېر مرتبه مراتب درجات عطا کړو نو کوم کا چې د سنت خیال شتله هغه ته دغه لوی نعمت حاصل شوه نو محترمو دا ډېر لوی نعمت ته دغه څو اسباب ذکر شو بیا علماء تو داسې وظایف ذکر کړي چې په برکات دغه لوی سعادت حاصلېږي لکه د عربی یو کتاب د سعادت الدارین درود شریف باندې لیکل شوی دا او علامه یوسف ابن اسماعیل رحمه الله دای مصنف تا او دا د بیروت او دا د عربو علی حضرت تا کوم کتاب چې ګوره د نبی اسلام مبارک په صفات باندې وو مشتمل دي په هغه کې لیکي چې علامه کستلانی سے فرمایي چې کوم کا همیشه د سوره مزمل او سوره کوثر تلاوت کوي نو ته د نبی اسلام مبارک دي دور نصیب کیږي بیا فرمایي کوم کا د جمعې پښپا زرزلی سوره کوثر او زرزلی درود شریف یای ته د غلوی نعمت نصیب کیږي او بل د جمعې پښپا یا د پیر بل پښپا زرزلی درود ابراهیمی دغه منځ درود دا کوم کافی ای ته د غلوی نعمت حاصلېږي بیا لیکي چې یو بزرګو هغه به شپه نبی له سلام مبارک په خوب کې لیدو وهغه به دا درود سری پر روزانه 16000 ځلې وي اللهم صل علی سیدنا محمد و آله حق قدره و مقداره او بل علامه ابن الله مهاجر مکی رحمه الله چې ټول علما دیوبند پیر مرشد دا کلیات امدادیه کې فرمایي چې نبی اسلام مبارک ذکر دای طرف یا احمد دیشی ہی طرف تا یا احمد بائیں طرف یا محمد گس طرف تا یا محمد اور سینہ پر یا رسول اللہ او پسینی بندے میں یا رسول اللہ 1000 بار وائے انشاءاللہ بیدار یا خواب میں زیارت ہوگی حالا دا خوشخبری ورکی چې انشاءاللہ په بیدوره کې یا په خوب کې د مبارک دیدار نصیب شي نو محترمو ډېر لوی نعمت تا کوم کسانو چې دغه مخ مبارک لیدل دا هغه د کوم چې نفران د غنات یې د دنوشي فارمان نه پوره کیږي په دې دن جب جنان کله څوک مړېږي 100% دغه شعر شدا درست یلا دا نو دغه دیدار مبارک نټول طرف کریم بار بار نصیب کی او دغه مبارک خاصه سره محبت پیدا کی محبت منور جوړ کی دا په حقيقي غلامان دي مشمار کی دا مبارک به دغه ګستهنه موسوتی وما علينا الا البلاغ